پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې څه غلامان او وینځي راغی. چې غلامان او وینځي راغی نو علی رضی الله تعالی عنہ په منډه منډه کور ته راغی او زما عزتمندو فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې اے فاطمه لاړه شه او بهترینه موقع ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وینځي او غلامان راغلي دي ولی فاطمه رضی الله تعالی عنها باندې سخت وکنا تکلیف وکنا زما محترمو چې کله به کور کې اوبه ختم شي اوبه فاطمه رضی الله تعالی عنها په خپل نازک بدن باندې د اوبو هغه مشکیزه به زما عزتمندو را روانه کړي وا او د اوبو هغه مشکیزي هغه پټي با په سینه ورنه نخي جوړې کړي وي وته فاطمه لاړه شه او محمد رسول الله نه یو وینځه یا غلام وغواړه نو تاسو راو په دې کار کې لږ مدد کوي تا ته به اساني. زما محترمو هغه میچنه به په کومو لاسونو سره تاوله فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د هغې د لاسې زما عزتمندو لاسونو کې پولې جوړې شوې وي لاسونو کې غوټې جوړې شوې وي او کور به یې صفا کولو او د هغې د لاسې به یې کپړې اکثریت ګنده به وي. وی لاړه شه فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله راځي او وی کتل هلته ګڼه ګوڼه وه خو ډېره حیاناکه ښځه وه که نه خو ډېره حیاناکه بیبي وه که نه زما عزتمندو چې هغه ګڼه ګوڼه یې وکتله بس واپس راله کور علی رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ای فاطمې څه چل دې وکړو ویره ما له حیا راتله شرمېدلم نشو مې ویلی بس هلته خلک زیات ولاړو ما په خوله باندې دا خبره نه راتله دی وجه نه واپس راله. 2 ورځې بعد محمد رسول الله د علی رضی الله تعالی عنه کور ته تشریف راوړي او زما عزتمندو تپوس کوي ای فاطمه ای لور جانې څه دپاره راغلي وي خو هغه بیا هم شرمېدل هغه غوږ یې نه کول. علی رضی الله تعالی عنه را مخکې شو و یا رسول الله دا فاطمه دا زما د پاره او د حسنینو د پاره دا چې کوم دی دا میچنه په دې لاس سره تاوي یعنی وړه جوړي او د هغې د لاس په دې لاس کې په دې لاسونو کې غوټې جوړې شوي او یا رسول الله په کور کې اوبه ختمې شي نو د اوبو د راوړلو دپاره د هغه مشکیزه په خپلې سینې باندې راواچوي او د هغې هغه پټي زما عزتمندو په سینه کې ورلا نښې جوړې کړي. یا رسول الله دا کور جارو کوي د کور صفایي کوي د هغې د لاسه اکثریت د فاطمې کپړې ګنده وي دا ما درلېږلې وه چې چېرته وینځي یا غلامان یو وینځه یا یو غلام دته حواله کړلی شي دا به چې کوم دی په کور په کارونو کې به ورسره مدد کوي دته به اساني. زما عزتمندو فاطمه رضی الله تعالی عنها یو سیټ ته ناسته ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی او فاطمه باندې لاس واچولو خپلې سینې ته را جوخته کړه. فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه د محمد رسول الله د سترګو تور هغه د زړه ټکور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به کله د سفر نه راتلو د خپلې بیبي کور ته به نه تلو د خپلې بیبي کور ته به نه تلو اول به د خپلې نیازبینې لور د فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته به ها دومره محبت ورسره وای دا فاطمه زما د زړه ټوکړه ده که نه. نن خو تاسو لوریان واده کړي دي خو چې کومه ورځ نه واده کړي دي نو هغه ډېر کم والدین دي چې د خپلې لور خیر خبر اخلي. دا بهترین صفات دي دا په ځان کې فایده کوي د خپلې لور خیر خبر اخله د هغې کور ته ځه د خپلې خور خیر خبر اخله د هغې کور ته ځه. زما عزتمندو فاطمه رضی الله تعالی عنها داسې غمجنه ده الله رسول خپلې سینې ته را جوخته کړه ورته وایي فاطمې خفه کېږه مه هغه د یتیمانانو حقو د چا حقو دا وینځي غلامان خو د یتیمانانو حقو او ستا پلار خو ژوندی دی که نه ستا پلار خو واوره ستا پلار ژوندی دی د یتیمانانو حقو او ای فاطمه ته نه غواړې چې زه یو عمل تاله درکم او هغه عمل د دنیا او د دنیا د مافیها نه بهتر دی و یا رسول الله ضرور راکړي. الله رسول ورته فرمایي ای فاطمه د ورځې کارونه کوه او چې کله ته ستړې شي او د شپې اوده کېږي نو دغه کلمات وایه 33 مرتبه سبحان الله 33 مرتبه الحمدلله 34 مرتبه الله اکبر دا وایه. ګوره د مالنے والا یقین کټ کو اعمالو باندې نن موږ اعمال کو سار را پاسو نه سورت یاسین وایو نه زما عزتمندو سورت رحمان وایو ماښام کې نه سورت واقعه وایو پیش ما خو تاسو ته ویلی چې زمونږ سره ټیم نشته چې د الله کلام را واخلو دا کلام دا قرآن دا زما ستا خوشحالي ده برکت دی راحت دی دې کې زما عزتمندو د دنیا او د آخرت خیرونه دي. نن دا قرآن بند په بند باندې پروت دی ګرد وهلی دی بس
مشران سوي زه خو نه پوهېږم پوه شو نو چې انسان همت وکړي محنت وکړي پوه به شي که پوه به نه شي لکه سخته په ځان تېره کړي پوه به شي څوک لیوني دي دا قرآن یادوي دا هلکان د کم وخت نه موبایل استعمالوي دي په انګلیش څه پوهېدل دي په موبایل څه پوهېدل ولې پوه شو ده ورته کار وویلې ده دا نیت وکړو چې په دې موبایل ځان پوهېدل پکار دي ځان پوهول پکار دي په یو پاکشن باندې ځان پوهه کو لیکن نه پوهېږي په قرآن نه پوهېږي نه پوهېږي په دین نه پوهېږي نه پوهېږي د محمد رسول الله په طریقو نه پوهېږي پروت په غفلت کې مسلمان ځان بیدار کا څنګه چې دنیا له هوښیار دین له ځان هوښیار کا یو ورځ داسې را روانه ده چې ستا دا لاش او جنازه به ستا د دې کور نه مونږ اوچته او دې قبرستان خاموش کالونۍ ته به دې یوسو او هلته به دې لحد کې کېدو او د پاسه در باندې تیږې کېدو د هغې د پاسه به خټې ور وتپو کله دې سوچ کړی دی تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو دغه شانتې به په تا هم واوړې خاورې اوازونه چې د بل د مرګي اورې دغه شان به ته د خپل مرګي هم واورې عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او ته لا خاندي دا ورځ را روانه ده که نه ده را روانه مرګ نه څوک انکار کولی شي نو تا د مرګ دپاره څه تیارې کړې